دی بل ملګری سوال کړی دی چې کوم مجنون وي لیونی وي د هغه د روژې به فدیه ورکولی شي یا نه؟ ګوره شریعت اسلام کې خطاب عاقل او بالغ ته دی. کم انسان چې عاقل دی بالغ دی صحتمند دی هغه به مونځ کوي هغه به روژه نیسي او چې هغه نه دا عبادات پاتې شي نو هغه به قضا ادا کوي. مجنون لیونی دا د احکام شرعیه مکلف نه دی. فلهذا که یو سړی داسې لیونی وي یو خو سادهګاني هغه په روژه پوهیږي چې دې ته روژه وایي دې ته مونځ وایي هغه به روژه نیسي. چې واقعي لیونی او مجنون وي په پاک پلیتو د روژې په احکامو د سره پوهیږي نه نو د هغه دوه صورته دي. یا خو به هغه ټول عمر لیونی وي د رمضان ټوله میاشت کې به هغه مجنوني. نو که یو سړی ټول عمر لیونی وي یا ټول عمر مجنون وي یا ټوله میاشت په روژه کې صرف مجنون وي نو د باندې قضا هم نشته او د د طرفه به د اولیاء د رشتہ دار فدیه هم نه ورکوي. بس دا خو لیونی دی الله معاف کړی دی. او که چېرته کې دی د رمضان شپږتو روژو کې سم و خو باقي لسو روژو کې پنځلسو روژو کې دی لیونی شو او وروستو بیا ښه شو نو طریقه دا ده چې کله دی ښه شي خو د خپلو روژو به قضا راوړي. او که چېرته کې مړ شو او وصیت یې کړي وي نو د داسې سړي د طرف نه به اولیاء اور دارنګې چې کوم دی رشتہ دار هغوی به فدیه ورکوي په دې صورت کې چېرته کې د وصیت کړي وي. فلهذا که یو سړی ټوله میاشت لیونی او یا ټول عمر لیونی و په هغه خو نه قضا شته د رمضان د روژو او نه فدیه شته. خو که یو سړی لږ وخت لیونی و او بیا ښه شو نو دی به د خپلو روژو قضا هم راړی او که وفات شو وصیت یې کړي نو د خپل رشتہ دار به د طرف نه فدیه هم ورکوي.